قسم دی چې سترګو نه مې اوښکې ورته لاړې بس دی چې دی وایي چې دومره سخت مجبوره شوم چې دلته مې ځان لا دا ګاډر وګوره دا تور ګاډر نه دلته مې پړې راکوړې کړی څوک هم نه ومیل بس دې نه ښه مو کس یو هم نشته اکاسدار یې رانه لاړو او ما دلته پړې روړ او راکوړې مې کو او بس ځان مې پې پانسي کولو خوا خوا دا دیوال ټیټ ټیټ دي کله مې ښځه وه چې ویې کته بس داسې یو راغروالي دي په ځان یې راباندې کو دلته دا پړې مو شلولو زه به ځان نه ګوډې خرڅې کړم نه تاله به زه دې روژه کې خامخا پیسې برابروم او میلنده دپاره بس دې روژه کې بیا ماله مه راځه خو نه مني مړی اختر له به ځان له جوړې اخلئ بچو له به اخلئ خو یو 5 زره یو 2 زره د خپلو د بچو خولې نه روشو کوي داسې وایي چې زموږ یو تکړه بچی و یو تکړه غیرتي ورور مجبوره شوی دی راشه مړه غیرت یې کړی او راشه دلی یې ورکړه د ده یې قرضدار ولې ورکړه ماله مه راکوئ قرضداري مې شته راشئ 3-4 قرضداري مې دی زه به در سره شم بس چې هغله یې ورکوئ زه به داسې وګڼم چې په ما مې عمره وکړه زما بچي نه اختر پیژني نه چېرته خوشحالي پیژني ولې چې بس مونږ څه مونږ له څوک راکوي مونږ یې قرضدارو له ورکوو تر اوسه پورې مونږ باندې دومره تنګ شو دومره غربت تېر شو اوس مجبوره یم قرضدار مې نه پرېږدي چې در خودکشۍ پورې رورسېدم نو اوس را سره برای مهرباني امداد دی وایي چې ما نه اختر ته ما جوړه کړې ده او نه مې بچو کړې ده او دغه شانتې د کور د راشن چې څه بندوبست دی بالکل نشته دی وایي چې ما کاغذونه ډراپونه هر څه له ورکو وجه صرف دا وه چې پیسې نشته نو علاج په څه وکړم ستا پسې اوس حاضر سه چې ته بالکل نه پرېږدي دا خلکو نه تنګ یې دا څومره قرضه ده دا 4 لکه او 80,000 روپۍ ما باندې بس پاتې شوي ملګري په خبرو کې صرف دغه یو ارزو ده او دغه یو ارمان یې دی وایي زه د قرضدارو نه ډېر تنګ یم اوړی او جمع تیر شو زما بچي بیټري نه پیژني چې بیټري څه ته وایي پکې څه ته وایي شمسی پکې څه ته وایي ولې چې بچی مې کار کوي ما له دلته څوک راکړي بس میاشت ما ټیمې ښي قرضدارو سره بس ډایرکټ یې هغه له ور وړو د دې کوټې ور نشته دی دا دک شانتې په دې پرده کې ژوند تیر شو یعنی قسم درته خورمه که نه چې زما ضمیر دا وایي که نه چې دا کور د اوسېدو نه دی سلامونه احترامات ملګرو صدیقه پریدیم او نن داسې یو محلې لم راولم چې داسې بوره حال دی او دغه فریاد ستاسو وړاندې کوم خو صرف په دغه نیت که د چا وس کېږي چې د سره تاسو مرسته وکړئ او که د چا وس نه کېږي چې دغه ویډیو مخکې شیر کړئ انعام صاحب راځئ دغه کور ورته ښایو دغه مینوالو ته انعام صاحب تاسو ورته دغه کور وښایئ دا د ټول د کور حالات دي یعنی زه تاسو ته دا په ګرنټۍ سره وایم چې د چا یو ذره لږ وس کېږي که نه هغه قسم که په داسې کور کې واوسېږي یعنی لکه نور به زه تاسو ته څه فریاد وړاندې کوم څه فریاد به زه تاسو ته مخې تږدمه خو اول دغه کور نه تاسو چې کومه نظاره ګورئ دا داسې ده چې د دې نه تاسو ته اندازه لګي چې دا کور کې د اوسېدو شان نه لري او په دې کې زموږ یو مجبوره ورور هغه ژوند کوي اوسېږي ولې دغلته ژوند کوي ولې دومره مجبوره دی چې په دغه کور کې دې ژوند تېروي تاسو ټولو ملګرو نه دا ډېر زیات په عاجزانه درخواست دی یو ریکوست دی چې تاسو دغه ویډیو مخکې شیر کړئ څومره د وس خاوندان دي چې هغې ته ورسېږي ډېر زیات بوره حال دی تاسو دا جمع هم داسې تېر شو مونږ دا ټول جمع سره ژوند داسې تېر شو بغیر وره بغیر دا خو دا پرده مې بله ورځ ټوله ګوله بغیر پردې بغیر وره والله چې دا ټول جمع تېر کړو او بس خپل غیرت رانیولي وو په اخر هم تاسو ته مجبوره شو چې مونږ ویل چې یاره تاسو ته مونږ د خپل فریاد تېرو چې په دنیا د الله ډېر ښه خلک شته یې که نه مونږ ډېر ښایسته وخت تېر کړی و ډېره ښایسته زندګي مې تېره کړې وه بیا راته زیړیو لګېدو ما به دا کباړ کار کولو که نه بیا راته زیړیو لګېدو اینې ته مې بیا ډېر تاوانونه او ډېر تکلیفونه مې پکې تېر کړه بس یو دوکان و عام پکې خر شو اوس د خلکو قرضدار یم یو بچی هم دی را سره وړوکی او زه یم خپل محنت مشقت بیا مې بچی کوي که نه هوټل کې لوښي وینځي او 15,000 14,000 روپۍ تنخواه اخلي او هغه زما قرض دی
تقریبا څه 9 لکه اوس یو 4.5 لکه پاتې شو. میاشت په میاشت بس تنخواه هغه سره هوټل کې دی هغه هلکه هماغلی هوټل کې ورکړي او دې تش تور ته میاشت کار وکړي او تش تور کور ته را روان شي. زما هغه قرض دی لکه داسې نه وي چې یاره ماله پې جامې والا ماله پې کیړی والا بوله زه پې یو موبایل اخلم که نه تر اوسه پورې بل ماله چې دلته څوک څه راکړي زه هم هماغه قرضدار ولې ورکړم. بس پرون راغلي وو دا جامې یې رانه بله ورځ د ورځې تقریبا 15-4 قرضداري ماله راځي او په دې وړ کې راته ودرېږي که نه او چغې سورې راوالي او دا داسې او هغسې وړی او جمع تېر شو. زما بچي بیټري نه پېژني چې بیټري څه ته وایي پکې څه ته وایي شمسی پکې څه ته وایي ولې چې بچی مې کار کوي ماله دلته څوک راکړي بس میاشت ما ټیمې ښي قرضدارو سره بس ډایرکټ یې هغه له ور وړو. مونږ چېرته بیټریانې میټریانې نه پېژنو چې او بیټري څه ته وایي او دا سهولت څه ته وایي او دا خوشحالي څه ته وایي. نه زموږ بچي دا خوشحالي نه پېژني ولې د دې غربت د وجې د دې قرضدارو د وجې. دلته یو دوکاندار دی هغه نه تپوس کوي سهار ماښام غرمه یو قرضدار رانځي بل راځي بل قرضدار رانځي بل راځي. دا نه چې ګنې ما جوارۍ له پیسې راخیستې وې ما شرابو له پیسې راخیستې وې ما عیاشۍ له پیسې راخیستې وې. نه زه مریض وم ما مرګري مې روزګار مې کولو د کباړ روزګار مې کولو. داسې یو وخت راغو چې ما نه افغانستان والا خلکو چې زما ورسره 100 روپۍ پاتې شوې هغوی ما نه لاړه او چې د چا ما سره یي زه خو خپل وطن نشم پرېښودی که نه خو اوس مجبوره یم قرضدار مې نه پرېږدي چې در خودکشۍ پورې رورسېدم نو اوس را سره برای مهرباني امداد وکړئ. یوازې خپل یاران دوستان مې نه دا ټول مسلمانان پښتانه مړی اختر له به ځان له جوړې اخلئ بچو له به اخلئ خو یو 15 زره یو 2 زره د خپلو د بچو خولې نه روشو کوي داسې وایي چې زموږ یو تکړه بچی و یو تکړه غیرتي ورور مجبوره شوی دی راشه مړه غیرت یې کړی او راشه دلی یې ورکړه د دې قرضدار ولې ورکړه ماله مه راکوئ قرضداري مې شته راشئ 3-4 قرضداري مې دی زه به در سره شم بس چې هغلی ورکوي زه به داسې وګڼم چې په ما مې عمره وکړه. یعنې که تاسو وګورئ د ده سره په ټول کور کې پکې نشته بیټري نوم نشته شمسي نشته خو د ده سره غم د قرضداري دی ځکه چې دا پښتون دی عزت یې ورته ګران دی خلک راځي ور ډبئ او د ده بېزتي کوي په ګاونډ کې په دغه کور کې په دغه کلي کې نو ډېر زیات مجبوره دی. تاسو ټولو ته یو ریکویسټ دی که تاسو د سره برای راست امداد کوئ بالکل په دغه سکرین به نمبر تاسو ته میلاویږي د سره تاسو رابطه کولی شئ. که تاسو غواړئ چې د سره امداد کوئ دغه ایزي پیسې نمبر به پې وي د بینک نمبر به پې د ده سره ودرېږئ د ده سره ودرېږئ او د ده دا مجبورتیا ختمه کوئ. د ده و بچي دي بچو له دې اختر له جوړې یو شیم نشته یو شیم نشته. لکه ته اوس چې دومره دې ویډیو ته مجبوره شوې وجه دا وه چې ته قرضدار یې صرف او صرف د دې قرضدارو د وجې. انشاءالله ستا چې کم فریاد و هغه زموږ مینوالو واورېدو امید لرم د دې ملګري سره تاسو ضرور ودرېږئ. د ده د کور کم حالات دي هغه تاسو ته موږ په ویډیو کې وښیل چې د ده د راشن څه بندوبست دی بالکل نشته دی. د سړی وزری دی وړوکی زوی دی هغه ډیپټي کوي او دا په خپله بیمار دی د تور زیړي د جګرې لکه بس په کمزورتیا له رسېدلی مکمل هغې دپاره ستنې دي چې هغه ډېر زیاتې ګرانې دي هغه د ده د وس مطابق نه دي. نو ملګرو په تاسو یو ځل بیا آواز کومه چې د ده سره ودرېږئ دغه قرضه خلاصه کوي د ده د کور چې کم حالات یې ډېر بوره دي دی وایي چې ما نه اختر ته ما جوړه کړې ده او نه مې بچو کړې ده او دغه شانتې د کور د راشن چې څه بندوبست دی بالکل نشته. 2 ورځې 3 ورځې مخکې موږ د MS فاونډیشن څه ناڅه د وس مطابق لږ شانتې راشن راوړی و او انشاءالله موږ کوشش کوو چې بیا هم راشو او بیا هم ستا پوښتنه وکړو او انشاءالله دا موږ مینوال زموږ دوستان خاص کر مسافر دا به تا سره ضرور ودرېږي او تا سره به امداد کوي انشاءالله. مینوالو بس فریاد دی موږ هم درته وکړو چې کم الفاظ موږ ته راتلل تاسو ته وړاندې کړل. تر بله ویډیو پورې راکړئ ما ته اجازت سره د انعام افریدي په لوی الله سپارم. والسلام.